مهرباني ما ته خو ستاسو اواز صحیح نه راځي پوه نه شوم چې پوښتنه مو څه وکړله خو دا وخت زه هسپتال کې ما سرجیکل وارډ مخې ته ولاړ یم او چې کوم بلاست شوی دی نو بس ټول باجوړ فضا د غم نه ډکه ده او په سوونو خلک راغلي دي هسپتال کې موجود دي دغې له وجې لږ ډېر په هغه کې مشکلات دي ډاکټر عملې ته یا پرامیډیکل عملې ته خو به هر حال اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي کوم چې کنفرم شو نو هغه دا دي چې یو اے سي ناوګی قیصر اسماعیل صاحب شهید شوی دی او تحصیلدار وکیل خان هغه شهید شوی دی او یو ورسره یو سپاهي دی دا وخت مانه یې شوه او یو پکې یو لاروی دی راهګیر دی چې دا څلور تنان شهیدان شوي دي دې نه علاوه 15 کسان چې دي نو هغه بالکل سیریس دي چې هغې کې 2 پېښور ته ریپر شو مزید هغه لپاره او 3 دا اوس په اوټي کې د هغې اپریشن روان دی او دې نه علاوه 7 کسان چې کوم دي دا په سرجیکل وارډ کې اډمیټ دي چې په دې کې د پاټک د ماندلو او د کالونۍ وګړي شامل دي ما سره نومونه هم دغه شته دي بهرحال دغه به مخکې اپلوډ هم کړو نو 7 کسان په سرجیکل وارډ کې دا وخت دغې ټریټمنټ روان دی او هغې کې یو داسې دی چې میلمه معلومیږي مې بي دا د منرل ډپارټمنټ نه وي څوک لا تصدیق نه کوي پیژنګلوی فلحال نه کیږي خو بهرحال دومره زیات سیریس نه دی الله تعالی بخیر کړي او باقي چې کوم دي نو دا 15 کسان دا ډېر سیریس وو نو په هغې کې 2 پېښور ته ریپور شو او 3 چې کوم دي هغې لا اوس په اوټي کې موجود دي اپریشن روان دی او 4 چې کوم دي نو هغه دغه پکې شهیدان شوي تر دا مهال دا دماکه دا د پاټک په مقام لږ هغه غاړه چې کوم پمپ دی هغې سره نږدې شوې ده ویل کېږي چې دا اے سی صاحب تللی و ناوګۍ ته چېرته ویزټ و او واپسي یې کوله نو چې څنګه دي دې پمپ ته رانږدې شوي دي نو په دغه ځای کې بلاست شوی دی دا اوس نه ده کنفرم چې یاره څه قسمه بلاست و د بلاست نوعیت څه دی دغه به وروستو کنفرم کیږي خو چې کوم ګاډی دی د اے سی ناوګۍ صاحب نو هغه بالکل داسې شوی دی چې لکه معلومیږي هم نه چې لا دا کوم ګاډی دی نو ډېر زیات نقصان هغې ته رسېدلی او دغه وجه وه چې په ګاډي کې دننه کوم کسان دي نو ښکاره لږي چې ګنې هغې بچ شوي نه دي هغه شهیدان شوي دي او دا باقي دا نور چې کوم زخمیان دي نو دې کې دا لاروي دي چې دا ګاډی کله لګېدلی دی هیټ شوی دی نو دې نه ټوکړې موکړې پاسېدلي دي نو هغلته چې په چا باندې لګېدلي دي یو هلک سره ما خبرې کولې نو هغه ډېر لرې و د هغه موقع نه خو وی چې څه ټوکړه راغله او زما دا ولې ولګېده او زخمي شو نو وینې ته به یې دې راوړی و هسپتال ته نو لاروي پکې چې کوم دي هم کافي حده پورې هیټ شوي دي او متاثره شوي دي دعاګانې به کوو چې الله تعالی هغوی ته خیر کړي او الله تعالی دې مزید مونږ داسې غمونه نه وساتي